جرګې او مرکې د پښتنو په معاشره کې ډېر لوی کردار ادا کوي. د پښتنو په معاشره کې کلانجې او کشالې هر څومره هم اوږدې او پیچیده وي، خو د پښتنو شملور مشران دغه مسلې په جرګو هواروي. دا د جرګو برکت دی. جرګې دا زموږ د وخت ضرورت دی. زه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې راځئ د جرګو سره کښېنئ، د جرګو خبره واورئ. بعضې مسلې چې هغه په کال کې، په 15 کې، په 10 کې او په 20 کې هغه عدالتونو کې نه ختمېږي. د الله احسان دی چې کومه جرګه مخلصي، کومه جرګه کې اخلاصي او د الله د رضا دپاره راپاسي، نو هغه مسلې هغوی په هفتو کې ختموي. هم په دې سلسله کې نن د کوګا کلي د دوو فریقینو، فریق اول دولت خان او فریق دوم حاجي نواب ترمنځ جرګې د 14 کالو دښمني په دوستۍ بدل کړه. فریقینو د جرګې په وړاندې د الله په کور کې د الله په مقدس کتاب قرآن مجید لاس کېښود، یو بل یې ماپ کړو، د آینده دپاره یې د وروڼو په شان د ژوند تېرولو هڅه وکړه. دا یو کور و، ترونه ورورونه او زموږ د کلي لپاره نن زموږ چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا د 14 کالو دا پتنه چې کوم وه دا نن په دوستۍ باندې بدل شوه. په دې جومات کې موږ ولاړ یو. پتنونه څه نه خېږي ځکه چې نن سبا وخت پتنو نه دی، نن سبا وخت تعلیم دی، نن سبا وخت روزګار دی، مهنګایي ده، ګراني ده، او چې دا پتني دا جنگ جګړې نه په دې کې نه کار کېږي، نه پکې روزګار کېږي، نه پکې تعلیم کېږي. جرګې ته د وینا په وخت مشرانو وویل چې جرګې او مرکې د پښتنو د معاشرې حسن دی. کم کار چې جرګه په ډېر لږ وخت کې کولی شي، په هغې په عدالت کې کلونه لګي چې د دواړو فریقینو پکې جان او مال ضایع کېږي. او په ټول علاقه کې په دې 4 کلو کې تقریبا موږ ډېرې زیاتې روغې جوړې وکړې، او چې چېرته تللي یو خدای پاک دې د خلکو قدر وکړي. موږ خبره یې منلې ده. دا یو روغه داسې کومه نن چې وشوه دې کې موږ ډېرې خپلې دغه کړې وې، کوششونه کړي وو. الحمدلله نن خدای پاک هغه ته پای ته ورسوله، سر ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې د تره د زامنو په دې دښمنۍ کې د دواړو فریقو یو مړی او یو کس زخمی شوی و. که چېرې په هر کلي کې مشران دغسې جرګې او مرکې شروع کړي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د پښتنو د معاشرې ټولې دښمنۍ ختم شي او هر طرف ته امن، مینه او ورورولي شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، کوګا، بونیر.